عزتمنو تیروس په سوات کې حمیدالله هلک د ټیک ټاک د ویډیوګانو دپاره یې خپل ځان په خپله باندې قتل کړی چې د هغه ملګري چې کوم ملګري ورته موبایل نیولی نن هغه ټول حقیقت بیان کړی چې حقیقت څه دی چې دا آخر دا خودکشي ولې کوله. راځئ مینهواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته هغه ملګري خبرې ووایي او ټول حقیقت تاسو ته معلوم شي. راځئ مینهواله موږ سره په دې ویډیو کې زموږ د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نښانې وښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو تاسو ته معلومه وي چې په سوات کې حمیدالله هلک د ټیک ټاک د ویډیوګانو لپاره خپل ځان په خپله باندې قتل کړی چې د هغې ټول انظامات په ټیک ټاک والا باندې لګېدلي چې ټیک ټاک په حاشي خوروي. واقع خبره ده موږ منو چې موږ د ټیک ټاک طرف نه کوو، خو هغه ملګري نن ټول حقیقت بیان کو او ویل چې نه داسې خبره خو نشته ده چې حمیدالله هلک د ټیک ټاک دپاره ځان قتل کړی دی. اصلي حقیقت دا ده چې حمیدالله د تشه تمانچه اخیستې وه او ایک ټنګي کولو ده دا نه غوښتل چې زه ځان په خپله باندې قتل کړم یا خودکشي وکړم. ده خو د ټیک ټاک دپاره ویډیو سازوله او دا ښه مشهور او داسې هم نه و چې مشهور نه چې ده به ځان قتل کول. ده به چې ټیک ټاک ته ویډیو وویشته غټ خلکو به کتله، غټو خلکو به پې ولا لایک ورکولو او خلچا به خوښولو. خو عزتمنه چې ده دغه ټیم کې دغه کوتري ته په ناخطا کې ګوته ورغلې ده او دغه ټیم کې تمانچې ډز کړې ده او په ناخطا کې حمیدالله هلک قتل کړی دی چې بیا و د ټولو نړۍ پښتنو خلکو ورته بیا خودکشي نومې ورته ور. مینهواله دا و د سره زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې چې د حمیدالله ملګري همدغه ځای پورې حقیقت ښکاره کړو. موږ غوښتل چې راشئ د خپلې مینهوالو سره دا ټول حقیقت ښکاره کړو. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې نوي معلومات لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو سره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.